بسم الله الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم تاسو ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم ډیر ویورز مونږ چې کوم سٹارټ اغستی دی د ټیچینګ جابز پریپریشن دپاره کوم چې د ایټا په ذریعه باندې اناونس شوي دي او ایټا به د هغې ټیسټ چې کوم دی اخلي نو د هغه ټیسټ کوم پریپریشن چې موږ سٹارټ کړی و نن په هغې کې مونږ چې دی نوی لیکچر د جنرل ساینس 7 کلاس یا د 7 ګریډ چې کوم دی د هغې نه امپورټنټ MCQs چې دي هغه راغستي دي او نن به هغه مونږ چې دی په هغې باندې نوی لیکچر چې دی کوو نو ډیر ویورز دا MCQs چې دي هغه ستاسو دپاره امپورټنټ دي ستاسو د روان ټیسټ دپاره نو یقینا چې تاسو ته به زما د لیکچر نه چې دی هغه ډیر څه چې دی ګین شوي راځئ مونږ خپل د لیکچر چې دی هغه سټارټ چې دی هغه واخلو The place where digested food is absorbed یعنی ډایجسټیو سیستم چې کوم دی ټیک ده ډایجسټیو سیستم خو د هغې ډیفینیشن تاسو ته پته ده یا ډایجسټیو سیستم لکه موږ وایو په انسان کې چې دی څو سیسټمز دي چې هغه کار کوي یعنی ارګن سیستم دی په هغې کې یو چې دی هغه ډایجسټیو سیستم دی اوس ډایجسټیو سیستم کې بیا څه پارټس دي څنګه چې په نورو سیستم کې پارټس چې هغه راغلي لکه ارګنز راغلي نو ډایجسټیو سیستم چې دی هغې کې که موږ ارګنز وګورو نو هغه ماوت دی بیا د ماوت نه بعد چې دی هغه اسوفیګس دی بیا سټمک دی سمال انټسټاین راځي او لارج انټسټاین چې دی راځي ټیک ده نو اوس هغه کومه حصه ده چې هغې کې ډایجسټډ فوډ چې دی هغه ابزارب کیږي نو کریکټ انسر چې دی آپشن نمبر اے سمال انټسټاین چې دی هغې کې څه کیږي ډایجسټډ فوډ چې دی هغه ابزارب کیږي Which part of our body contracts and moves down when we inhale? وس زمونږه د جسم هغه کوم یو پارټ دی چې هغه کنټریکټ کیږي ټیک ده او مووز ډاون یعنی هغه مومنټ کوي لاندې طرف ته کله چې موږ ساه سکو هغه راکاږو کله چې موږ ساه راکاږو مطلب انهیلیشن کوو ټیک ده نو هغې کې کوم یو ارګن دی چې هغه د باډي پارټ دی چې هغه کنټریکټ شي او مووز ډاون لاندې طرف ته لاړ شي نو کریکټ انسر چې دی هغه دی ډایفرام آپشن نمبر سی ټیک ده اوس ډایفرام چې دی دا اصل کې ډوم شیپ مسکولر پارټیشن دی ټیک ده او دا کار دا کوي چې دا کم چیسټ کیویټي چې دا هغه د ابډامینل کیویټي نه سپریټ کوي لکه زه اوس داسې واخلم فرض کا چې دا چیسټ کیویټي ده ټیک ده دلته ریبس چې دی هغه دي ریبس چې دی هغه راغلي دي هسې سمپل غونته ما واغستو دا لاندې بیا ابډامینل کیویټي ده نو دا ابډامینل کیویټي چې کم سپریټ کوي د چیسټ کیویټي نه دغه ځای کې ډوم شیپ پارټیشن دي نو هغې ته ډایفرام وایي او ډایفرام دا کوي چې کله ایکسپینډ کوي چیسټ کیویټي کله چې موږ انهیلیشن کوو نو د چیسټ کیویټي څه کي هغه ایکسپینډ کی او الاوینګ لنګز پیپړې چې کوم دا لنګز چې کوم دي هغه الاو کی ټو ایکسپینډ چې هغه ایکسپینډ شي اینډ فول ویت د ایر او د ایر نه چې دی هغه څه شي هغه فیل شي air is moist and filter and warm in the دا ډیر ایزی دی نوز چې دی هغې کې ایر چې دی هغه څه کېږي مویسټن کېږي فلټر کېږي او وارم کېږي A large muscle did separate the chest cavity from the abdominal cavity او یو لارج مسل دی چې هغه څه کار کوي چیسټ کیویټي چې دا هغه د ابډامینل کیویټي نه سپریټ کوي اینډ هیلپ and breathing اوس د سیکنډ نمبر بلینکس کې موږ ویله چې ډایفرام چې دی هغه چیسټ کیویټي د ابډامینل کیویټي نه سپریټ کوي او الاوز and help in breathing the reverse process of peristalsis peristalsis چې دی د هغې ریورس پروسس چې دی هغه څه دی اول خو دا وپېژنو چې دا peristalsis چې دی هغه څه دی peristalsis چې دی دا reverse and pushes the food in the stomach up and out through the mouth ټیک ده یعنی ریورس او pushes کم د خوراک چې وي په سټمک کې اف اینډ آوټ تھرو د ماوت نه چې کوم راځي نو هغې ته peristalsis وایي اوس د peristalsis الټ به څه وي ریورس به څه وي هغه به
وومیټینګ وي، ځکه چې وومیټینګ کې هغه کم خوراک چې دی هغه لاندې سټمک ته تللی وي نو هغه واپس چې کوم دی راشي زم د ماوت په ذریعه باندې بهر ته چې دی راشي. نو وومیټینګ چې دی الټي هغه ریورس دی د پیرسټالسیس. blood is carried away from the heart end. نو ډیر ویورز دلته کې ستاسو لږ چې دی هغه ایکسپلینیشن درکم. مثال طور پر دا ما هارت چې دی هغه واغستو، ٹھیک ہے، دا ما هارت واغست او دا اسې زوادي کوم دا جسم دی. وس د زړه نه چې کوم یو ویسلز هغه سکی خون وینه چې کوم ده هغه د زړه نه وړي چاته د جسم نور حصو ته، یعنی دلته کې څه چې بلډ از کیریډ اوی، یعنی د هارت نه وړي لرې چې کوم دی هغه وړي چېرته وړي د جسم نور حصو ته وړي، هغې ته وایي آرټریز. آرټریز چې دی هغه به د وینه چې کوم ده د زړه نه چېرته وړي جسم نورو حصو ته چې دی هغه به وړي. خو اوس چې د جسم نه وینه واپس راوړي هارت طرف ته، یعنی هغه ویسلز چې هغه د جسم نه واپس هارت طرف ته چې کوم دی هغه وینه څه کوي هغه راوړي، ټیک ته، نو هغې ته بیا موږ وایو وینز. وین څه کار کوي چې د جسم د نورو حصو نه به وینه چې کوم ده هغه چېرته راوړي هارت ته راوړي. اوس یاد ساتئ څومره چې آرټریز دي، آرټریز دی به اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی هغه د هارت نه وړي د جسم نورو حصو ته. خو یو پکې بیا داسې آرټري ده چې هغه به ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي، هغې ته وایي پلمونري آرټري. هغې ته څه وایي آرټري پلمونري، ټیک ده. نو پلمونري آرټري به د زړه نه وینه وړي، چېرته به وړي؟ پلمز مین لنګز، یعنی پړپوس ته چې کوم دی هغه به وړي، هغه به ډي اکسیجنیټډ وي. د دې نه علاوه که تاسو ته دا کوېسچن راشي چې څومره آرټریز چې دي هغه دی کیري oxygenated blood except pulmonary artery which carry deoxygenated blood. دغه شانتې څومره وینز چې دي all veins چې دي they carry deoxygenated blood. دی به deoxygenated blood چې دی هغه وړي except pulmonary vein. چې pulmonary vein چې دی هغه د لنګز نه واپس چې کوم وینه راوړي هارت طرف ته، نو هغه وینه چې دی هغه اکسیجنیټډ وي. د هغې نه علاوه څومره وینز چې دي هغه چې کوم بلډ وړي د جسم نور حصو ته، ټیک ده، د جسم نور حصو نه هارت طرف ته، نو هغه به څه وي؟ هغه به اکسیجنیټډ وي، هغه به ډي اکسیجنیټډ وي. او پلمونري وینز چې دی هغه به صرف ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه وړي. نو زه یقین ساتم چې دا پوینټ به تاسو ته کلیر شوی وي. یو ځل بیا ریپیټ کوم چې څومره آرټریز چې دي هغه به د زړه نه وینه وړي د جسم نورو حصو ته، خو هغه وینه چې ده هغه به اکسیجنیټډ وي. علاوه د یو آرټریز نه تاسو ته په بلینکس کې راتلی شي چې هغه کوم یو آرټري ده چې هغه څه کوي؟ ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي، نو هغه به بیا وي پلمونري آرټري. او بیا وینز چې دی څومره وینز چې دي هغه به د جسم د نورو حصو نه بلډ چې کوم دی هغه زړه طرف ته واپس وړي، خو هغه به ډي اکسیجنیټډ بلډ وي. علاوه د یو وینز نه چې هغه پلمونري وینز دی. پلمونري وینز څه کار کوي؟ هغه د لنګز نه چې کوم دی اکسیجنیټډ بلډ صفا وینه چې کوم ده هغه راوړي چار طرف ته؟ هارت طرف ته. یقین ساتم چې دا پوینټ به تاسو ته کلیر شوی وي. اچھا، the movement of prepare food from the leaves to those part of plant body where it is needed. نو کریکٹ آنسر چې دی هغه دی ټرانسلوکیشن، ٹھیک ده. او ټرانسلوکیشن چې دی is facilitated by phloem tissue. It is facilitated by phloem tissue. Question number 8. Which chamber of the heart receive the oxygenated blood from the lungs? نو ډیر ویورز اوس موږ دا چې کوم دی ښه په هغه باندې ویله چې د لنګز نه چې کوم واپس وینه راځي نو هغه اکسیجنیټډ وي. نو اوس تاسو ته وایي چې کوم یو چمبر چې دی هغه به اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه ریسیو کوي د لنګز نه. سپوز دا ما څلور چمبرز چې دی هغه واخیستل د هارت، 2 اپر چمبر اینڈ 2 لوور چمبر. پاس چمبر چې دی هغې ته موږ وایو آرټریا، ٹھیک ہے.
پاس دوه چیمبر ته موږ اټریا وایو نو دا شو رایټ اټریا یا اټریم رایټ او دا شو لیفت اټریا یا اټریم. دغه شانتي دا لاندینی چې کوم چیمبر دی نو هغې ته وایي وینټریکل، دا شو رایټ وینټریکل او دا شو لیفت وینټریکل. نو ډیر ویورز لږه ایکسپلینیشن تاسو در کومه. بلډ چې کله د ټول نه اولنی هارټ ته راځي د جسم د نورو حصو نه نو هغه چېرته راځي د وینا کیوا په ذریعه باندې راځي رایټ اټریم ته. نو رایټ اټریم کې چې کوم بلډ وي نو هغه څه وي ډي اکسیجنیټډ وي. د دې نه بیا دلته کې تاسو ته ټرایکاسپیډ والز دي هغه چېرته ځي لیفت رایټ وینټریکل ته ځي. د دې ځیږي نه بیا وینه چې کوم ده هغه ځي لنګز طرف ته. د دې ځیږي نه وینه به لاړه شي لنګز طرف ته، خو هغه وینه به چې کوم دی هغه ډي اکسیجنیټډ وي. څنګه تاسو ته ما په دې تیر بلینکس کې ویله چې پلمونري آرټري داسې آرټري دی چې د هارټ نه وینه وړي لنګز طرف ته نو هغه د دې ځیږي نه وړي، د دې پورشن نه چې کوم دی هغه وړي. نو چې لنګز ته راله لنګز کې بیا هغه کوم پروسس چې وشي ګیسز ایکسچینجز کاربن ډای اکساید او اکسیجنز چې دی هغه د هغې ایکسچینجز چې دی هغه وشي هغه بیا بل ټاپک دی هغه طرف ته نه ځو ځکه چې دا به بیا دا خبره به اوږده شي. اوس د لنګز نه چې کوم واپس وینه راځي ټیک ته نو هغه به کم ځای ته راځي، هغه به دې ځای ته راځي او څوک به راوړي موږ دې نه مخکې ډیټیل ورکو چې پلمونري وین داسې وین دی چې هغه به اکسیجنیټډ بلډ وړي، د هغې نه علاوه به ټول ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه وړي نور پارټس اف د باډي نه هارټ طرف ته. نو هغه به چېرته راځي دې پورشن ته راځي. دا کم پورشن شو دا شو لیفت اټریم. نو ستاسو کریکټ آنسر به شته راځي او به راځي لیفت اټریم. د لیفت اټریم کوم پورشن دی چې دا د هارټ هغه چیمبر دی چې هغه اکسیجنیټډ بلډ ریسیو کوي د چا نه د لنګز د سایډ نه. اوس کوېسچن نمبر 9. The loss of water by evaporation from plants is called. اوس loss of water چې کوم کیږي د evaporation through د plants نه د بوټو نه نو هغې ته څه ویلی شي نو هغې ته ویلی شي transpiration. Transpiration is the loss of water from the aerial part of the plant especially from the leaves. ٹھیک ہے aerial part of the plant لکه leaves چې کوم دي د هغې نه loss of water کیږي د evaporation په ذریعه باندې هغې ته transpiration وایي. The sunlight enter in energy چې کوم دا هغه enters in an ecosystem through. اوس sunlight چې کوم دی د هغې چې کومه انرژي ده وایي هغه چې کله ایکوسیسټم ته انټر کیږي تھرو د څه په ذریعه باندې انټر کیږي پلانټس ډیکمپوزر انیملز یا واټر. نو هغه چې کوم دی هغه د پلانټس په ذریعه باندې څه کیږي هغه راځي چېرته راځي ایکوسیسټم ته راځي. ولې راځي ځکه چې ایکوسیسټم دا پلانټس چې کوم دی د فاونډیشن دی د فوډ چین دپاره او دی بیا کنورژن کوي د سن لایټ چې کومه انرژي د هغه کیمیکل انرژي ته د فوټوسینتھیسس په ذریعه باندې د خپل پروسس چې کوم دی هغه وکړي او بیا دا کیمیکل انرژي دی سټورډ انرژي ته چې کوم دی څه کوي ور اړوي. چې نیکسټ ارګانیزم ډیټ میکس دیر اون فوډ آر کالډ. بس هغه ارګانیزمز چې هغه خپل خوراک چې دی هغه په خپله باندې تیاروي نو هغې ته څه وایي نو ډیر ویورز هغې ته وایي پروډیوسر. پروډیوسر چې دی دا هغه وي چې هغه خپل خوراک په خپله تیاروي. آل ګرین پلانټس چې کوم دي د څومره پلانټس چې دي هغه ټول پروډیوسرز دي. بیکټیریا اینډ فنجای آر ډیکمپوزر دي، پروډیوسر دي، ګریزر دي یا پریډیټر دي. نو بیکټیریا او فنجای چې دی دا ډیکمپوزر دي ټیک ته یعنې دی څه کوي د داسې پروسس کوي چې کوم کمپلیکس ارګینیک چې کوم ډیډ باډیز دي هغه د هغې ډیکمپوزیشن کوي یعنې هیومس هیومیفیکیشن کوم پروسس چې دی ټیک ته نو هغه پروسس ته وایي ډیکمپوزیشن او کم شیز چې ډیکمپوزیشن کوي نو هغې ته ډیکمپوزر چې دی هغه ویلی شي. which one is a producer in an ecosystem. دې کې کوم یو چې دی هغه پروډیوسر دی د ایکوسیسټم. اوس مونږ ویل چې پروډیوسر څه ته وایي چې هغه خپل خوراک په خپله تیاروي نو آل ګرین پلانټس چې دی هغه دلته کې په ایکوسیسټم کې پروډیوسر دی. which organisms have maximum amount of energy and food chain. کوم یو ارګانیزمز چې دی د هغې میکزیمم اماونټ اف انرژي وي په فوډ چین کې پرایمري کنزیومر، سیکنډري کنزیومر، ټرشري کنزیومر یا پروډیوسر. نو پروډیوسر چې دی ګرین پلانټس چې دي د هغې میکزیمم اماونټ اف انرژي وي. ولې بیکاز دی آر د فاونډیشن. دا چې دی دا فاونډیشن دی چا دپاره اف فوډ چین. د فوډ چین چې کوم دی هغه فاونډیشن دی او دې نه علاوه دی څه کوي
د سنلایټ کومه انرژي چې راځي یعنی سولر انرژي د هغه څه کوي کیمیکل انرژي ته چې کوم دی هغه کنورټ کوي کیمیکل انرژي ته او د خپل خوراک تیاروي بای د پروسس اف فوټوسنتھسس او د لاست دی بیا د کیمیکل انرژي چې ده هغه سټور انرژي ته چینج کوي. A group of tigers living and reproducing in a forest is an example of a group of tigers چې دي انت دا وایي چې ټایګرز یو ټایګرز بیا بل ټایګر ټیک ته د هغې ګروپس دي TIGER ټایګرز چې دي د هغې ګروپس دي نو او بیا هغه ریپروډکشن هم کوي ټیک ته ځان ریپروډیوس کوي په فورسټ ځنګل کې نو دا اگزامپل دی د کمیونټي پاپولیشن کې ایکوسیسټم نو دا اگزامپل دی د پاپولیشن ځکه چې ګروپ اف ټایګرز تاسو ته ویلي ده صرف ټایګرز ویلي دا به څه وي دا به زموږ سره وي پاپولیشن اف ټایګر کریکټ انسر به دلته څه وي population of tiger. Question number 16. An atom have no overall charge if it contains equal number of dash. اټم چې دی هغې کې به نو اوورال چارج وي که فرض که دی د کې څه چې کوم دی هغه ایکول وي نو که فرض که به د کې الکترونز اینډ پروټانز ایکول وي نه باندې به چارج نه وي بیکاز ځکه چې پروټان چې دی د هغې پازیټیو چارج دی او الکترونز چې دی د هغې نیګیټیو چارج دی نو تاسو ته پته ده چې کوم ډیفرنٹ چارجز وي هغه یو بل اټریکټ کوي که دلته زه تاسو ته مثال کے طور پر واخلم چې سوډیم چې دی سوډیم د هغې اټامیک نمبر 11 دی او ماس نمبر 23 دی نو اټامیک نمبر مین نمبر اف پروټان نو پلس دی 11 پروټان شو 4 5 6 7 8 9 10 11 پروټان شو نو څومره چې پروټانز وي هغه امره به الکترانز وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نو بیا موږ ته پته ده چې چارجز چې دي هغه یو بل اټریکټ کوي چې دا یو بل اټریکټ کړي ایز ا ریزلټ دې باندې چارج پاتې نه شو دا که موږ واخلو نو چارج دلته کې که فرض که زما سوډیم آین واخیستو نو ګوره دا زه د هغې خبره نه کوم ځکه سوډیم آین چې سوډیم آین باندې بیا پلس چارج یي که نه ځکه چې هغې یو الکتران څه کړی وي هغه لاس کړی وي نو دلته کې زه هسې د اټم خبره چې دی هغه کوم دی وایي چې داسې اټم چې هغې باندې نو اوورال چارج وي نو دا به ولې وي ځکه چې ده کې به الکتران او پروټان چې کوم دی هغه ایکول وي. Isotopes are found because atom of the same element have different number of dash. اوس isotopes چې کوم راځي دا ولې راځي ځکه چې atoms چې دی هغې کې سیم د atom سیم که مونږ د سیم الیمنٹ اټم واخلو نو هغې کې ډفرنٹ نمبر اف څه شی وي چې د هغې د وجې نه چې کوم دی د هغه اټم څه راځي آیسوټوپس راځي نو هغه نیوټران وي ځکه چې نیوټران نمبر چینج شي نو هغه بیا د هغه الیمنٹ آیسوټوپس راځي لکه مونږ که واخلو د هایدروجن آیسوټوپس واخلو نو هایدروجن 1 1 بل که دا وګورو هایدروجن 1 2 بل وګورو نو هایدروجن 1 3 اوس تاسو که دې درې واړو کې وګورئ نو دې کې اټامیک نمبر سیم دی 1 1 دی خو که ماس نمبر مونږ ګورو دلته ماس نمبر 1 دی ماس نمبر 2 دی ماس نمبر چې دی هغه څه دی 3 دی اوس که دلته کې وګورو نو نمبر اف نیوټرانز چې دي که نه دلته موږ وګورو نمبر اف نیوټرانز موږ څنګه معلومو نیوټرانز موږ معلومو ماس نمبر ماینس نمبر اف پروټان یا اټامیک نمبر نو ماس نمبر چې دی هغه دلته کې څه دی دلته دی 1 او اټامیک نمبر چې دی هغه هم 1 دی نو از ایکول ټو 0 دې حالات کې که وګورو د هایدروجن نو 0 چې دی هغه نیوټران دی اوس که د سیکنډ نمبر ته موږ وګورو نو دلته کې ماس نمبر چې دی هغه 2 دی او اټامیک نمبر 1 دی از ایکول ټو 2 ماینس 1 از ایکول ټو 1 نو دلته کې 1 چې دی هغه نیوټران دی د بل کې که وګورو 3 ماینس 2 نو څه به راشي 2 3 ماینس 1 نو څه به راشي 2 به راشي نو تاسو که وګورئ نو درې واړو کې د اټامیک نمبر د وجې نه د نیوټران د وجې نه چې کوم دی ډفرنٹ آیسوټوپس چې کوم دی هغه راغلي دي. اوس نیکسټ که وګورو د نمبر اف د اټامیک نمبر اف فلورین اف از 9 وایي اټامیک نمبر د فلورین چې دی هغه 9 دی بیا وایي چې هاو مینی اټ ماس نمبر از 19 او د هغې میس نمبر 19 دی نو هاو مینی نیوټران آر پرزنټ ان ان اټم اوس موږ دا فارموله چې کوم دی په دې کوېسچن نمبر 17 کې وم کړه بیا هم دا ځکه تاسو وګورئ نیوټران به د څه برابر نیوټران از ایکول ټو
mass number minus number of proton. نو دلته کې که وګورو نو دی وایي چې ماس نمبر 19 دی. ماس نمبر 19 شو او اټامیک نمبر چې دی یا نمبر اف پروټان 9 شو. نو 9 ماینس 19 ماینس 9 دا به راشي 10. نو کریکټ آنسر دی آپشن نمبر ډي 10. the number of electron in n shell can be. اوس نمبر اف electrons چې دي په n shells کې نو هغه به څومره وي؟ نو کوم وګورو زموږ سره shells چې دي KLMN. د n په لحاظ سره موږ بیا وایو چې سب shells چې کوم زموږ سره دي سب shells. نو k چې دی د k ویلیو چې دا هغه n ویلیو چې دا هغه 1 ده. نو دې کې به سب shells چې دی هغه به یو وي. که د l مونږ وګورو نو د n ویلیو 2 ده. نو دې کې به سب shells چې دی هغه 2 وي. که د m ویلیو مونږ وګورو د دې ویلیو 3 ده. نو دې کې به سب shell 3 وي او n چې دی دې کې به سب shell چې دی هغه 4 وي. نو که n ته مونږ راشو په دې کې سب shell څومره دي؟ 4 دي. مونږ n خبره کوو دې کې سب shell 4 دي. کم سب shell دي؟ s په پکې هم وي، p په پکې هم وي، d په پکې هم وي او f په پکې هم وي. بیا موږ ته دا پته ده چې s سب شیل چې دی دې کې نمبر اف میکسیمم نمبر اف الکترون ټرو دي. په f چې کې دی هغې کې 6 دي. په d چې دی هغې کې 10 وي. په f کې چې دی هغه 14 وي. اوس که موږ دا ټول شمار کو 2 + 6 + 10 + 14 2 6 18 plus 10 2 6 8 8 plus 10 18 plus 14 is equal to 32. that 32 راغی. نو correct answer دی option number D 32. burning a matchstick is an example of was burning a matchstick چې دی دا example دی. نو دا example دی option number B correct answer دی chemical change. ولې؟ ځکه چې دې کې کوم matchstick کوم وګورو ټیک ده. نو د هغې چلو شي د هغې کیمیکل کمپوزیشن چې دی هغه چینج شي او د هیټ او لایټ چې کوم دی هغه ریلیز کیږي. نو د دې وجې نه دا یو کیمیکل چینج دی یا دې ته موږ ریپډ کمبشن ریاکشن چې دی هغه هم ویلی شو. when we sit in the sun we are heated by. که موږ نور ته چې کوم دی هغه کینو نو موږ ته به هیټ راځي بای ډیش. نو کریکټ آنسر دی دا موږ ته د انفراریډ ریډیشن نه راځي. نو دلته کې ریډیشن آپشن دی. نو آپشن نمبر سی چې دی هغه به ټیک وي. اوس انفراریډ ریډیشن چې دی دا الکترومیګنیټیک ریډیشن سپیکټرم دی چې د هغې ویولنت چې دی هغه د 700 نانومیټر نه واله د 1 millimeter پورې چې دی هغه وي. which color is a good reflector of heat. نو white color چې دی هغه good reflector of heat چې دی هغه دی. اچھا the angle of incident for which the angle of refraction is 90 degree is called dash. وی هغه انګل اف انسیډنټ چې د هغې انګل اف ریفریکشن 90 ډیګري وي نو هغې ته چې دی هغه څه وایي؟ نو آپشن نمبر بی هغې ته وایي کریټیکل انګل. کریټیکل انګل اف واټر از. اوس موږ کریټیکل انګل وویل نو اوس وایي چې کریټیکل انګل چې دی هغه د واټر نو هغه به څه وي؟ نو د واټر کریټیکل انګل چې دی هغه دی 49 ډیګري. کریټیکل انګل اف ګلاس. ګلاس چې دی د هغې کریټیکل انګل چې دی هغه څه وي؟ د ګلاس کریټیکل انګل چې دی هغه وي 42. we see object which are higher than our eyes with the help of. مونږه داسې objects چې هغه زمونږ د سترګو نه چې کوم دی هغه غټ وي ټیک ته د رینج نه. نو هغه مونږه د څه په ذریعه باندې د څه په مدد سره چې کوم دی هغه اینو نو هغه مونږ اینو د پیریسکوپ په ذریعه باندې. آپشن نمبر سی. یاد ساتئ پیریسکوپ چې دی دا یوز کیږي په سب میرینز کې ټیک ته او په ټینکس وغیرہ کې دی په هغې کې یوز کیږي. The band of 7 colors often is called dash of white light. No, it is called spectrum of white light. Option number A. The spelling غلط لیکل شوی دی. It is splitting. The splitting of white light into its component colors is called dash of light. So it is called
dispersion of white light. Option number B. The parts of longitudinal waves. The parts of a longitudinal waves where particles of the medium are compressed together. What's the longitudinal waves هغه parts چې هغې کې particle of medium چې دی هغه compressed کیږي یو ځای نو هغې ته څه وایي هغې ته compression وایي. option number B چې دی هغه ستاسو سره correct دی. A compression and a rarefaction is combined to form was compression. دا compressions لکه دا تاسو وینئ دا سپرینګ تاسو ته په دې پکچر کې ښکاري. دا سپرینګ چې دی هغه څه کړلی هغه رایښ کې دی نو چې کله دا رایښ کې دی نو دا یو سیټ تاسو ښکاري دا دلته لیکلی دی compressions او دا لاندې تاسو ښکاري دا دې ته وایي rarefaction. نو دی وایي چې compressions او rarefaction چې کله رایوځای شي نو دا به څه جوړوي transverse wave جوړوي longitudinal wave جوړوي که none of them. نو کله چې دا دواړه رایوځای شي نو دا به څه جوړوي دا به جوړوي longitudinal wave. option number B چې دی هغه correct دی. The highest point of a transverse wave is called a dash. Transverse wave چې دی پای کې crest او trap چې دی هغه وي نو دا وایي چې highest point چې دی د transverse wave نو هغې ته چې دی هغه څه وایي که تاسو وینئ یو دا پوینټ دی یو دا پوینټ دی نو crest چې دی هغه highest point دی د transverse wave. option number B چې دی هغه ستاسو سره correct دی. crest چې دی هغه څه دی highest point دی او که تاسو ته داسې راشي چې د lowest په دې باندې تاسو ته راشي چې د lowest point of a transverse wave نو بیا به ستاسو option چې دی هغه څه وي trap چې دی هغه به ستاسو بیا answer وي. ټول هغه لږ ګډوډ شوي دي. The shorter distance between two adjacent crests or trap of a transverse wave is. What's the shortest distance چې دی د دوو adjacent trap یا د crest په منځ کې نو هغې ته چې دی هغه څه وایي wavelength ورته وایي amplitude ورته وایي که frequency ورته وایي نو هغې ته وایي wavelength. wavelength چې دی د shortest distance دی د adjacent crest او trap په منځ کې د transverse wave. A dash is a repeated to and fro or up and down motion of some substance. No vibration چې دی هغه repeated to and fro motion دی د substance نو هغه څه دی option number A چې دی هغه به ستاسو correct وي. A dash is a disturbance that transfer energy from one form to another. No a wave is a disturbance that transfer energy from one form to another. دا تاسو دی diagram کې که وګورئ نو دا تاسو ته څه ښایي ویو ښایي in a pool of water. pool of water چې دی پای کې تاسو ته یو ویو چې دی هغه ښایي. The number of vibration produced by a vibrating body in 1 second is called یعنې څومره number of vibration چې produce کیږي د یو vibrating body نه په یو سیکنډ کې نو هغې ته څه وایي هغې ته ویلی شي frequency. option number C چې دی هغه correct. sound waves are dash. sound waves چې دی هغه زموږ سره څه دي transverse wave دی longitudinal waves دی یا none of them دی. نو sound waves چې دی هغه longitudinal waves دی. د diagram کې که تاسو وګورئ a sound was traveling through the air. دا sound چې دی د air په ذریعه باندې څه دی traveling کوي. when a drum beats drummer چې کوم دی هغه چې کله ډرم دا ډمامه تاسو وینئ دا بیټس کوي لکه دا وهي نو د surface of the drum چې دی هغه وایبریټس کیږي او create a disturbance جوړوي in air beside it. د دې نه بهر طرف ته چې کوم دی air کې چې دی هغه disturbance جوړوي او drum head چې دی move to the left نو دا څه کیږي compressed کیږي د air دا کوم particles چې دی هغه compress کوي and create a compression. دا څه جوړوي compression جوړوي او کله د drum head چې دی هغه که right side ته ځي نو د particles of air چې دی هغه move right طرف ته ځي نو further apart که تاسو وګورئ نو creating a rarefaction. دا بیا مونږ ویلی چې rarefaction او compression چې دی هغه travel through the air د هوا په ذریعه باندې چې کوم دی څه کوي travelling کوي نو
they form longitudinal waves. دا څه جوړي لانګیچوډنل ویوز جوړي او دا ډیسټربنس چې دی په دې هوا کې دا ریچ اور ایرز دا زموږ غوږ ته راشي. وی هیر د ساوند موږ ساوند واورو اف د ډرم د دې ډرم دا. نو ډیر ویورز ثانک یو سو مچ فار واچینګ. ستاسو لپاره ما خو ډیټیل باندې 36 MCQs چې دی هغه وکړل. امید ساتم چې تاسو به زما د لیکچر نه ښه پوره نالج چې دی هغه ګین کړی وي. ستاسو د ښه ریسپانس او د ښه کمنټس او زما د چینل د کتلو ډیره زیاته شکریه. بیا به انشاءالله ملاویږو د ساينس په یو نوي لیکچر کې د یو نوي ټاپک سره. السلام علیکم.